دومره عجیبه شانتې گاړی د په خپل لاس جوړ کړی دی چې عقل به دې ورته کار پرېږدي انګریز به دې ته حیران شي چې دا د پښتون کم شی جوړ کړی دی کې که چېرې ناست یې ته وګوره ته به بلکل غویی دی د ښکرو نه نیولې دا هنډل یې هم ډېر اوږد دی دا هنډل تیار داسې راځي که خپل هم جوړ کړی موږ د کورانو انجینرانو کمال وګورئ د خاوره کې الله تعالی داسې قسم مخلوق پیدا کړی دی که نه چې بالکل ته به ورته حیران چې بارني انجینران د غټو غټو کمپنیانو والا انجینران به دې ته حیران چې داسې قسمه یو ګاړی د رور جوړ کړی دی او دا د ګاړو کاروبار کوي خو که چېرې وګورو نو زه وایم چې دی خو یو قسم له د غټې کمپنۍ قابل او یا د غټې کمپنۍ مالک په کار و که چېرې دې کار ته وګورئ ښه ښایسته پکې ساوند سیسټم هم دی معلومات نور د ده نه الو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی ورور ښه خیر دی شکر ډېره مننه دا څه دا چې جوړ کړی دا دی څه شی دا جی 3 ویل دی 3 ویل ها جی ها او څومره ټایم کې دې جوړ کو یره جی دی باندې خو تقریبا سلور 15 میاشتې لګ داسې لګي کنه چې څوک پیسې ډیماند داسې راکړي نو داسې هو بیا چې خپل ځان نه جوړونو بیا په ټایم ډیر لګي ځکه ته موږ خپل کار شي څه داسې دغه شي بیا په باندې ټایم ډیر لګي او په دې خرچه څومره راځي که نه یو پارټ دی ورته چا ګاډي نه ویستې ایکسټرا پارټ نه دی داسې جوړ کړی نه جنا په دې باندې خپل تقریبا 5.5 لک روپۍ راځي موږ ته په دغه کې ودرېدلې دی یو بل اوس موږ جوړ کړی په باندې 9.5 لک برابر شي خو دا موږ مخکې جوړ کړی هغه اوس جوړ شوی تقریبا یو میاشت کېږي چې هغه جوړ کړی په دا کې که چېرې ناست ته وګوره ته به بلکل غویی دی د ښکرو نه نیولې دا هنډل یې هم ډېر اوږد دی دا هنډل تیار داسې راځي که خپل هم جوړ کړی دا جی جوړېږي دا په پریس باندې جوړېږي په خپل لاس یې دا جوړ کړی په پریس باندې پریس هغه سي ته چې اوسپنې کږی راکږی دا په هغه د راډ نه جوړ کړی دا هنډل ښه او باقاعده څه پارټس پکې د رکشې یا د موټر سایکل هم لګېدلي دي خو یقینا ډېر عجیبه کمال دی خو دا ته خلکو له جوړی که ځان له شوقي هم جوړ کړی دا خو ځان له شوقي جوړ کړی دی بس چې څوک دغه کیني یو بل جوړ کړی دی بس هغه هم د خرڅ لپاره جوړ کړی دا هم ځان له شوقي جوړ کړی اوس اراده دې طرح چې دی دا کلر مل هر څه بدل کړو دا هم خرڅ کړو بل ته مې اراده ده د خیره بل به جوړو انشاءالله بالکل تاسو کتی شئ دا وګوره ښه روز څوم پسې کسان ودرېدی شي دا وګورئ ښه مزدار او مخکې هم یو ډېر عجیبه سوچ که چېرې دا سوچ موږ په صحیح ځای استعمال کړو نو موږ به کمال وکړو کمال دا د کماله خالي نه ده تاسو وګورئ دومره عجیبه شانتې گاړی د په خپل لاس جوړ کړی دی چې عقل به دې ورته کار پرېږدي انګریز به دې ته حیران شي دا د پښتون کم شی جوړ کړی دی او خرچه هم پرې راغلې ده او ورسره خپل محنت هم کړی دی روزګار یې دا نه دی روزګار یې د ګاډو مصریتوب دی خو دا وګورئ دومره کمالي څیز یې جوړ کړی چې کارخانو والا کمپنۍ والا به ورته حیران وي